صرف د عبادت د پاره الله سره فرشتي ډېرې زیاتې دي. مطلب دا دی چې د انسان عبادت کې دام شامل دي چې دا به د یو بل مدد کوي. دی وجې نه الله رب العزت انسانان د یو بل محتاج پیدا کړي دي. د فرشتو ته ضرورت نشته، فرشتې نه وده کېږي. فرشتو ته نه د خوراک ضرورت دی، نور ته د واده ضرورت دی، نو سره خېټه تړلې ده. نو دی وجې نه هغوی عبادات ډېر کوي. انسان باندې الله بدني او مالی عبادتونه کم ایښي دي. تاسو ګورئ په مال کې صرف دوه کارونه دي، یو زکات او بل صدقه. دو څیزونه دي بس. او دغه رنګ عزتمندو بدني عبادت کې صرف منځ او روژه دو عبادتونه دي، صرف فرض. که درېیم کې نو نفل بکې. او مالی او بدنی چې دواړه راجمع شي په هغې کې صرف یو عبادت دی، حج. او چې صرف جانی عبادت شي نو په هغې کې یو عبادت دی، جهاد. هغه کله یي کله نه، یا بعض علاقو کې وي بعض کې نه. نو تاسو ګورئ د انسانانو له دا عبادتونه ډېر کم را لېږلی شوي دي. خو د ښېګړې عزتمندو میدان معلوم نه دی چې ښېګړه به چا سره کې. نو خپل سره ښېګړه شته، پردي سره ښېګړه شته، ماشوم سره ښېګړه شته، زنانه سره ښېګړه شته، د ځان نه کشر سره شته، د ځان نه مشر سره شته. که ستا د مذهب نه کافر سره هم ښېګړه بعض اوقات کې شته. نو د دې وجې د دې میدان الله ډېر لوی خیر دی. بلکې انسان پرې د ځناور سره د ښېګړه وکړه دا شته، کافر سره شته. نو د دې لپاره الله رب العزت میدان وسیع خیره. دی وجې نه قرآن پاک کې دي چې کله صحابه کرامو تپوس وکړو چې موږ څه شی خرڅ کړو، چې شی کم شی خلکو له ورکړو، نو الله رب العزت جواب بلې طریقې سره را لېږلی دی. داسې نه وي چې فلانی شی خرڅ کا، فلانی خرڅ کا. یسألونک ماذا ينفقون، جی څه خرڅ کړو. نو بل ځکه الله رب العزت مصارف بیان کړي چې دا تپوس یې مه کوه چې څه شی خرڅ کړو، چې څه شی دې خوښ یې هغه خرڅوه. ځکه که یو شی الله یاد کړی وی نو کیدای شي د بل سړي هغه وس نه کېدو، بیا به څه کوو؟ نو بس هغه تې غریبانان ووته بیا. دې وجې نه الله رب العزت وایي صرف دا ګوره چې ورې کم چاله، یعنې یو چاله یې ورکه. او شی که زری او که دوه زري وي او که 2000 وي دا ټول زه قبلومه. بل الله رب العزت د ښېګړې دپاره معیار ډېر وړوکی خیر دی. د دې وجې نه چې د هر چا پې وس کېږي. مونځ باندې د هر چا وس نه کېږي. بیمار مونځ نشي کولی، غریب زکات نشي ورکولی، دشمنداره سړی حج نشي کولی. نو د دې وجې نه زنانه د جهاد نشي کولی، ماشوم د جهاد نشي کولی. خو عزتمندو د دې ښېګړې دپاره الله رب العزت داسې مقدار را لېږلی دی چې هغه د هر چا وس کېږي. ته به چې د چا وس کېږي، بعضې غریبانان یې بلکل یې وس نه کېږي، د روپۍ وس یې نه کېږي. نو الله روپۍ هم نه ده یاده کړې، الله ذره یاده کړې ده. ذره داسې څیز ته وایي چې په نظر هم نه ښکاري. نو ذره خو د هر چا وس کېږي که نه، بل مسلمان سره. او هغه ذره یې بیا داسې عام کړې ده چې مثلا هغې صرف پیسو سره هم نه ده تړلې. یو سړی وایي زه ذره هم نشم ورکولی بالفرض، زما ذره وس هم نه کېږي. نو الله رب العزت پیغمبر په ژبه باندې به ویلي دي چې یو مسلمان ته خندلی خوشي که نه، که نه دا خوله هم نشي ټینګولی. هغه وایي دا خو اسانه ده. نو بس وایي دا زه په دې هم دله ثواب درکو. چې انسان بل ته وخاندي یا داسې خبره وکړي چې د ده د وجې نه هغه انسان خوشحاله شي، په دې هم دله ثواب درکو. نو په دې خو دې اوس پیسې هم نه لګي که نه. یا په لاره باندې روان یو تکلیف دی سیز صرف مخې ته پروت دی او هغه لرې کړي، نو په دې دې پیسې خرچ کېږي؟ وی نه جي. نو اوس دا کار به وکړي، موږ دې ته هم تیار نه یو. نو زما څه کار دی چې چا رایشتی دی هغه به اوچتوي، او زه څه جمعدار خو نه یم، او دا زما ډیوټي خو نه ده. موږ ځان له دلیلونه پیدا کوو د دې نیش دپاره، او الله راته اسانه کړې ده. او تاسو به حیران شئ عزتمندو، د بخاري شریف یو حدیث دی کله چې الله جبریل علیه السلام را لېږلی دی، او هغه چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کړی چې مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ د ټولو نه لوی عمل ایمان دی، د ایمان نه لوی عمل نشته. دا باقي ټول عبادتونه هله قبلیږي چې ایمان وي.
او یو عجیبه خبر ورته کوم الله په ایمان کې اول نمبر د ایمان د اویو نزیتی درجی دی الایمان بضع و سبعون شعبتا د ایمان د اویو نمزیتی شعبی دی اول چې کوم دی لا اله الا الله کلمې نه بغیر خود دا خو ضروری ده must and first دا ضروری او اول دی خو تاسو به حیران شئ چې دا حدیث کې تاسو اخره کې لاندې راشي نو اخره کې وی و اماطه الاذى عن الطريق که یو انسان ته په لاره کې داسې یو څیز پروت وي چې هغه نقصان رسوي او یو انسان دا سیټ ته کي وی دا ایمان دی اوس چېرته ایمان او چېرته یو غنه اوچتول سړي سوچ هم نه راځي چې دا څنګه ایمان وجه دا ده الله ته پته وه او د الله رسول ته الله په وحي سره ښودلي چې ستا امتیانو کې به داسې خلک راشي که یو د کار د ده په وس کې وي او بل انسان پې مري دا به یې نه کوي لکه اوس یو غنه ده که نه عزتمندو یو غنه هېڅ شی نه دی یو شیشه هېڅ شی نه دی که تې لرې کې یاستن خو که د یو د شوګر بیمار په خپه کې دا لاړه شي نو د هغه په خپه کې لویه دانه راوخیږي او هغه د مغه دانې نه مري او 2 میاشتې 3 میاشتې دکان پاتې ګرځېدل پاتې او ستا یو صرف داسې په خپه باندې سیټه کولو زمونږ خلک خو داسې کوي عزتمندو چې غنه لرې کول نه غني او دا څیزونه د کړکۍ نه بار راولي هم د دې دپاره چې زمونږ کور دې خالي شي بالکل قیصه الټه شوې ده او که تا ورته آواز وکړو پیمپرې راولي دا ښځې په دې دغه کې پیمپرې بار راولي ماشوم له سامان پاک کي او هغه پیمپر نو خپله ترې کرکه کوي نو کړکۍ کې بار راولي نو وروره مولوي صاحب په پټکي باندې ورپرېوسي بل هلک دی وروره واسک روان دی سوټېډ بوټېډ او فنکشن له ایونټ له روان دی وروره غرڅوي که تا باندې یو پاک څیز هم راپرېوځي انسان ته کرکه ورځي دا حال دې وجې نه کومو کورونو مخې ته چې لاړ شي که نه ګند به پروت وي الله دې موږ او تاسو ته معافي وکړي